نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون صدق الله العظيم سورة بقرة اول بارات او یایم آیت مخی آیتون کی د موسی علیہ السلام د دور د یو قاتل او د یو مقتول واقعا بیان شو چې سړی خپل تر قتل کړو او د هغې د قتل تپوس دپاره موسی علیہ السلام ته راغله یا دوی ته غوا میلو شوه دی دا غوا ذبح کړه د غوا د ذبح کولو نه وړاندې دوی خپل منځ کې په دې اختلاف چې قتل چا کړی نو مخکې هم د بني اسرائیلي د قتل معامله او په دې آیتونو کې هم د بني اسرائیلي د قتل معامله ذکر کیږي غوا دې پیدا کړه ډېر قیمت سره واخیستله غوای حلال کړه موسی علیہ السلام دې ته فرمایل چې تاسو د غوا د غوښې او حصہ والی دې مړي سره ولګوئ دا برا پاسی راجوندی بشي تاسو ته خپل باندې خپل قاتل وخی بنی اسرائیل باندې الله رب العالمین د مرګ نه بعد ژوند کولو معامله او واقعا بیا راښکاره کړه ځکه د دوی او یا کسان په کوه تور کې مړه شوي بیا الله را ژوندي کړي او دلته دا سړی مړ شوی الله پاک بیا را ژوندي کړي نو د مرګ نه بعد ژوند د حق دی کله کله بطور عبرت الله پاک دنیا کې انسان بیا را ژوندي کړي لیکن دا کله کلی قانون او دستور د الله پاک دا نه دی چې کله دا قاتل معلوم شو موسی علیہ السلام په د باندې بیا قصاص هم جاری کو د میراث نه هم محروم بیا د بنی اسرائیل زړونه سخت شو بنی اسرائیل باندې الله پاک انعامات ډیر زیات لیکن د دې زړونه ډیر سخت چل پشان د کانی یا د کانی نه هم ډیر بیا د کانو درې قسمونه دي یو قسم هغه کانی چې دا غینه نهرونو په شان وب چلیږي او دیم قسم هغه نهرونه هغه کانی دي چې دا غینه لګي لګي وب جاری وي او دریم قسم هغه کانی دي چې هغه الله پاک د یری نه راغورځيږي دا زړه هم تاسو دي باز الله پاک نډیر یریږي باز تلک کم یریږي او باز زړونه د الله پاک نه نه یریږي باز زړونه د الله پاک نه ډیر یریږي دومره یریږي چې د الله پاک د علوم یو چشمت نه جاری وي چې دا د مجتهدینو زړونه دي او دیم دا چې زړونه د الله پاک نه یریږي علوم چشمتنا لگا لگا جاری وی لگی لگی بد علوم تیزی دا مثال دا عام علماء کرام دی او دریم قسم بازی ضرون داسی جن اللہ پاک نہ یریگی علوم ورسرنی دا دا صوفیاء کرام و ضرون دی چه علم ورسرنی لیکن دا خپل ضرون صفائی او تزکیہ کوي چې د الله پاک د يرنا درا ورزيدو د کاني پشان نرم دي بیا د کاني د الله نه يري دام د الله پاک تسبيح بیان بلکې تمام مخلوق د الله تسبيح بیان د شګي د ذرات د ابو د قطري د اونو د پانی دا ټول الله تسبيح بیان
الله فرمایي ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. اس چیز داسې نشته مګر د الله تسبیح بیانوي او تاسو د هغې په تسبیح نه پوهېږئ. دا مرغۍ چې اوازونه کوي، دا ځناور اوازونه کوي، دا درندگان مختلف قسم اوازونه کوي، اوبو کې دا چندخان او دا نور حشرات دا اوازونه کوي، دا ټول د الله تسبیح بیانوي. الله پې پوهېږي، بندګان پې نه پوهېږي. الله رب العالمین د دې بني اسرائیل او قباحت ذکر کوي چې دې زړه د کان نم ډېر سخت دي. کانو کې لا دومره د الله جل جلاله کې هغه نشته، او بیا د بني اسرائیل دا دومره بدبخت دي چې تاسو د دین د ایمان توقع ساتئ. حالانکه دې د موسی علیہ السلام په دور کې د رب العالمین کلام په خپل واورېدو او دې پکې تحریف وکړو، لکه مخکې موږ تاسو ویل. موسی علیہ السلام کوه تور ته او یا بني اسرائیل ځان سره بوتل بزرګان او د رب العالمین خبرې واورېدې چې تاسو مهنت کوئ، عبادت کوئ، خو په کمزورتیا سره، په ناپوهۍ سره، د طبیعتي بشري مطابق تاسو سره کومه کوتاهي وشوه، زه به درته هغه معاف کړم. نو چې دوی کله راغلل وی الله وی چې سم مه کوئ، عمل کوئ، مه زه تاسو معاف کړم. نو ویلی شوي ورته څنګه او دوی پکې بیان د ځان نه څنګه تحریف یا په تورات کې د نبی علیہ السلام صفات موجود د آخر زمانه د پیغمبر دی باغی کې رد و بدل وکړل. کوم صفات د نبی علیہ السلام هغه ټول بدل کړل، خيسته خيسته صفات په بدرنګو بدل کړل. لکه خيسته صفات د نبی علیہ السلام دا چې خيسته تکه تور سترګې به وي بغیر رنجو بمتوري، دې بدبخت بدل کړي دا غي سترګې بشنی وي، ویخته به داسې وي چې هغه به نیم ګونګریالي وي، نه به مکمل ګلګوتي وي او نه به مکمل سیده وي. دی پکې تحریف وکنه نه د هغه ویخته مکمل سیده. د نبی علیہ السلام صفات بدل کړ. تاسې ظالمان او بدبخت، تاسو د دین د ایمان تمسا د تحریف علی. نن سبا دور کې په قرآن کې خلک تحریف کوي. د منیر کافر مرتد چې کومه ډله دا ټول په قرآن کې تحریف کې لګیا دي. آیت به د قرآن وایي، خدا سے تشریح به کوي چې هغې کې به د قرآن نه انکار کوي، د احادیثو نه به انکار کوي. دا څومره اهل بدع او فرق باطله دي، دا ټول د قرآن آیاتونه وایي خو خپله غلطه عقیدت ثابتوي. خلک دوکه کوي، خلق ته خیال کې دا اچي چې د قرآن کریم کې زما عقیده ذکر ده، آپ کې نه د ځان پکې وایي. حدیث به وایي خپل مسله پکې ور داخلي، خلق به دوکه کوي چې دا د حدیث نه لګیا دي، آپ کې د ځان خبرې کوي. دا تحریف دی، دا طریقه دا د یهودو طریقه ده. او بل د دې بني اسرائیل او يهوديانو قباحت دا دي چې دی بخپل منځ کې کله ناست یو حالت باندې او چې کله مسلمانانو سره ناست په بل حالت مخکم تیر شو. دا صفت د منافقانو. نبی علیہ السلام مومنانو سره بناست یو مسلمانان او چې کله بخپل ملګر لاله بیا وینا نه مو خو دې سره سي غپ لګو دې مو دوکه کول. لکه نن سبا باج خلک دا چل کوي. دا مسلمان طریقه بداوي چې یو شان لګیا وي، مخامخ او شاته دواړه یو څنګه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سي سنت ذل وجهین ویلي وي، دا بدترین سړی چې مخامخ یو څنګه او شاته بل څنګه. دا طریقه د منافقانو. نو دی بخپل منس کې ناس دی مسلمانان او چې کله بخپل ملګر لاړل بیا به چې نه مو خودي خطا موږ دې سراسي کپ لګو. نو دی په بعضی خبره د نبی علیہ السلام په شان کې بیان کې چې کله مسلمانانو سره ناس بیا وته د خپل ملګرو د مشرانو چې تاسو د نبی علیہ السلام خبره ورته بیانوي،
په قیامت کې بدی زمو خلاف گواہی ورکړي چې دې ته پته و چې نبی علیہ السلام په حق دی. الله رب العالمین فرمایي ولې ما ته معلومه نه ده چې دا نبی علیہ السلام په حق دی، تاسو دروغ وایي. کچره تاسو مسلمانان نه خبره پټه کې نو مانه خو پټول نه شي، زه په هر څه باندې خبردار یم. او بیا دې ته دا ناپوهي لګېدلې ده چې دې ته خپل ناپوهه د وجې دې په دې تمه کې پراته دي چې مولیانو ورته ویلي جنت ته به تاسو ځئ اگر که ایمان ورسره هم نه وي. نو الله جل شانه په دې آیاتونو کې د دې منافقانو، د دې یهودیانو، د دې بني اسرائیلو دا قباحتونه ذکر کوي. نو فرمایي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، او یاد دا وقت تاسو قتل کو یو نفس عامل مړ کو، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس تاسو اختلاف کو داغه په قتل کې، محلي والدي تاسو مړ کړی دی، هغه وته تاسو مړ کړی دی. والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله پاک کار کوون کی دا سره چې تاسو کم پټوي. تاسو خو وی سړی بمړ کو میراث بم ملو شي، دیت بم ملو شي، ارسب بم ملو شي، او الله پاک کار کړ چې قاتل معلوم شر سره اخلاص شو. فقلنا ضربوه ببعضها، پس منګوي دوی ته چې تاسو وای دی مړی لرا په باج حصہ د غوا یو بخرا والی او بد مړی سره ولګوي. کذالک یحیی الله الموتى، امدارنګ الله پاک بجوند کوي مړی، څنګه چې تاسو را سړی را ژوند کو قاتل او خو د قشان په الله پاک قیامت کې خلق را ژوند کوي. ويريكم آياته لعلكم تعقلون، والله پاک تاسو خبر نه خد قدرت د پارا دي چې تاسو عقل نه کار واخلي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بیا سخت شول تاسو زړونه، من بعد ذلك پس د دی واقعینا تاسو زړونه واپس سخت شو. فهي كالحجارة، پس شو دا زړونه پشان د کانی، او اشد قسوا یاد دین سخت. وان من الحجارة، او یقینا بعد د کانونا لما قام قهغدی يتفجر منه الانهار، چې بهیږي داغین نهرونه، کانی دی اوسه ډیری وبتی. وان منها لما يشقق، او یقینا بعد د دې کان خامخاغدي چې کوچوي، فيخرج منه الماء، بس راوزي داغین لګي لګي وب. وان منها لما يهبط من خشيه الله، او یقینا بعد غدي چې خامخا راغورځيږي د الله پاک د يرنا. وما الله بغافل عما تعملون، او نه الله پاک نا خبر استاسو د عملونو. افتطمعون ان يؤمنوا لكم، ایتاس مومنان تمساتی چې دا يهوديان بستاسو تصدیق وکي. وقد كان فريق منهم، او حالدار چې وای وډل د دوینا، يسمعون كلام الله، دی اوریدي د الله پاک خبره. ثم يحرفون، بیا دی تحریف کباغي کی، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، پس د دوی من بعد ما عقلوا، پس دا غنا چې دوی پیدل خیالو چې دا خبره خو مدا سي اوریدل نه و، وهم يعلمون، دوی چې د ځان دا خبره کول. واذا لقوا الذين امنوا، او هر کله چې دا ملاقات کی یوزي شي دا يهوديان دا منافقان د مؤمنانو سره، قالوا آمنا، نو دوی وای زمون خو ایمان دي موږ مسلمانان. واذا خلا بعضهم الى بعض، او هر کله چې لار شي باز دي خپل باز ملګرو ته، قالوا نو وای دا مشران بیتا، اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، آیتاس خبرداري ورکی مسلمانانو ته پاس چې الله پاک تاسو تخکار کړی دي. ليحاجوكم به عند ربكم، د پارا دي چې دی بدلیل ونسی تاسو خلاف پنځ درب تاسو په قیامت کې. افلا تعقلون، تاسو عقل نه لري. واخر دعوانا